بسم الله الرحمن الرحيم. ركن سجود التلاوة واحد وهو وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع والإيماء للمريض. سجده تلاوت د دې یو رکن دی او هغه سجده لګول دي، خپل تندې دا اوچلې دا پسمکه باندې اخدل دي. سجده تلاوت کې یو رکن دی چې سره خپل تندې او خپل مخ دا پسمکه ولګي، او هو وضع الجبهة على الأرض او ما يقوم مقامه من الركوع، یا چې هغه قائم مقام د دې سجدې وي د رکوع نه. لکه مثال په تور باندې وسړی دی د موسکی په موسکی د سجدې آیات ولستو او رکوع لاله په دې کې د سجدې نیت وکړو د سجده داشت ول ایماء للمریض، یا یو سړی بیمار دی د سجده نشي لګولې په اشاره باندې د سجده د سجده ادا شته. والتکبیرتان مسنونتان، دواړه تکبیرونه یو سجدې له تلو او یو سجدې نه د پاسېدو تکبیرونه الله اکبر ویل، دا دوه ځله چې دي دا مسنون دي، سنت دي. ويستحب ان يقوم ثم يسجد للتلاوه، مستحب دا چې یو سړی ودرېږي او بیا به وروسته د تلاوت سجده وکړي. لکه یو سړی ناست دی او یو دم سجدې له لاړ سجده وکړي نو د سجده ادا شته نه، خو چې د پاسي د ودرېږي نو غوره او بهتر طریقه ده او ولاړې نه د تکبیر وي الله اکبر او د لاړ شي سجدې له، نو دا غوره او دا بهتر طریقه ده.